اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یو پیر بیا تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات نیکی هلی. امید کوم خوشاله به د خپل ژوند مزه او خوندونه اخلي. ګران اوریدونکو سره تاسو په ځل چې بالکل نری باران راوريږي او دی وخت کې تقریبا 15 بجې دي. ماته یو اشتهار رالی او ما چې د ټول نمخ زه د خپل چې کم زمونږه خواګه اوریدونکو دي او کم زمونږ پښتانه رونه دي دوی ته خبر کړم. ګران اوریدونکو دغه سره به مونږه خبره ترې کوو. تاسو په سکرین باندې وینئ چې جابز راغلي دي د اګریکلچر یعنی اګریکلچر افیسر جابز راغلي د غرنګي د فیلډ اسسټنټ جاب راغلي د ډرایوري جاب راغلي دي. په دې باندې به تفصیلا خبره ترې کوو. د دې مخکې که تاسو زموږ د چینل سبسکرایب کړی نه وي نو کاینلی زموږ د چینل سبسکرایب کړئ، یو لایک موږ د خامخا راکړئ، یو څه قسمه پوښتنه وي څه قسمه سوال وي تاسو بالکل زموږ په کمنټس کې کولی شئ. ګران اوریدونکو او خوږو او عزتمندو زما مشرانو هم کشرانو، یقینا چې تاسو به نه امید کېږئ نه. د هغې مین وجه دا ده چې کله هم موږ ډیګرانې واخلو نو موږ وایو بس یاره دا جاب به موږ ته کور ته راځي، نو دا بالکل غلطه خبره ده. د جاب دپاره به تاسو دغه رنګې ویډیوګانې به ګورئ، دغه لپاره به اشتهارات تاسو ګورئ، د هغې لپاره به تاسو اپلای کوئ، تاسو به تکل کوئ او کله هم چې تاسو د یو څیز تکل کوئ نو زه امید د خپل پاک ربه کوم چې هغه به تاسو ته خامخا میلاویږي. خوږو اوریدونکو ناامیدي چې کومه ده دا بالکل ګناه ده. تاسو به بالکل ناامیده کیږئ به نه. زموږ دغه چینل سره دغه رنګې تاسو نږدې پاتې کیږئ. انشاءالله زموږ چې کومې نوې ویډیوګانې راځي هغه تاسو په ټیم باندې ګورئ او کوم اشتهارات چې موږ تاسو په هغې باندې د سره خبرې اترې کوو هغه هم تاسو په تفصیل باندې ګورئ. نو انشاءالله امید کوم چې تاسو به د خیره سره جابز میلاویږي. یقینا نن چې کوم جابز راغلي دي د اګریکلچر ډپارټمنټ کې نو د هغه څه ډېر زیات په ګڼ تعداد باندې راغلي دي. که تاسو خیال وکړئ 213 پوسټونه د اګریکلچر افیسر دي، یعنی کوم کسانو چې اګریکلچر کړی دی، چا چې بي ایس اګریکلچر کړی دی، چا چې ام فیل اګریکلچر کړی دی، چا چې پی ایچ ډي اګریکلچر کړی دی، د هغوی دپاره هم ډېر زیات ښکلي جابز راغلي. دغه رنګې فیلډ اسسټنټ یعنې چا چې 619 پوسټونه دي فیلډ اسسټنټ دپاره، یعنې کوم کسان چې په پټو کې کوم افسران چې په پټو کې کارونه کوي د هغوی سره ایز اسسټنټ کار کول نو دا پوسټونه هم ډېر زیات دي. دغه رنګې ډریوري پوسټونه هم پکې دي، 333 پوسټونه پکې د ډریوري دي. ډریوري ته کم کسان به الیجیبل دي. په دغه ټولو باندې به موږ خبرې اترې کوو. خو تقریبا چې دا 2 منټه مې ستاسو نه په دې باندې واغستل چېرې تاسو نه امیده نه شئ. تاسو دغه رنګې یقین ساتئ، د خپل رب نه دعاګانې غواړئ او انشاءالله هغه ورځ به لرې نه چې تاسو ته به جابز میلاو شي. خوږو اورېدونکو یقینا چې کوم جابز راغلي دا راغلي دي په اګریکلچر ډپارټمنټ کې او جاب چې کوم زموږ سره ورني راغلی دی که تاسو خیال وکړئ اګریکلچر افیسر جاب زموږ سره راغلی دی. دا سیټونه دي زموږ سره 213 سیټونه دي او په دې کې زموږ سره بي ایس آنر غواړي، یعنې چا چې 14 کړی وي په اګریکلچر کې، هغه د هارټیکلچر کې کړی وي، په انټامالوجي کې کړی وي، په هر یو ډپارټمنټ کې هغه کړی وي نو هغه کسان دې ته اپلای کولی شي. او که چا ام فیل کړی وي یعنې چا ماسټر کړی وي نو هغه هم د دې لپاره الیجیبل دی. ایکسپیرینس پکې بالکل نه غواړي. دا ستاسو لپاره خوشقسمتي دا ده چې دې کې نه ټیسټ پکې شته او نه پکې څه نور داسې څه کاغذونه جمع کول شته. کاغذونه جمع کول پکې خامخا وي، خو لکه هغه نه لینډي پاس راسې پکې نشته چې یو سړی وایي زه پیسې جمع کوم او بینک یو په قطار باندې ودرېږم. نه، دغه طریقې پکې بالکل ختمې دي. بس بالکل دا یو پراجیکټ دی او پراجیکټ کې دا چې کوم دی بي پی ایس 17 یعنې دا د 17 سکیل دی افیسر اګریکلچر افیسر. دا زموږ سره 213 پوسټونه دي. نو یقینا تاسو دې ته اپلای وکړئ، خپل کاغذونه دې ته ولیږئ. کاغذونو ته لیږل چې کوم دی چاته چې د دې فارم په کار وي نو هغه به زما سره په کمنټس کې به راته ووایي او که نه نو په 0333 90 65 391 باندې به ماته یو وړوکی شان میسج به راته وکړي په وټساپ باندې. زه به ورته دغه فارم چې کوم دی هغه به ورته ورولېږم. دغه فارم به تاسو جمع کړئ او د هغې سره ستاسو کوم ډاکومنټس دي، ستاسو کوم ایکسپیرینس دی، ستاسو کوم سرټیفیکیټ دي، دغه ټول به تاسو جمع کړئ او زه تاسو ایډرس ښیم په دغه ایډرس باندې به تاسو ولېږئ. د دغه سره فیلډ اسسټنټ چې کوم دی دا هم زموږ سره 619 پوسټونه دي. دې ته به هغه کسان اپلای کوي چې کوم کسانو میټرک کړی وي یا چا انټرمیډیټ کړی وي او د هغې سره 3 کاله ډیپلوما د اګریکلچر اسسټنټ وي، یعنې کوم چې د اسلامي کالج څخه مخامخ د اسلامي کالج څخه ګیټ ته مخامخ چې کوم افیس دی د اګریکلچر افیس ورته وایي، په هغې کې دغه ډیپلوما کېږي. دغه ډیپلوما که چا اغوستی وي او چا 12 کړی وي یا چا 10 کړی وي نو هغه کسان دلته اپلای دلته کولی شي. دغه رنګې ډریور سره چې کوم دی هغه هم تقریبا زموږ سره 333 پوسټونه دي او د هغه کسان اپلای کولی شي چې کوم کسانو د هغوی سره د LTV یا HTV لایسنس ورسره وي او نو هغه کسان دې ته اپلای کولی شي. دغه رنګې که تاسو خیال وکړئ کوم چې اګریکلچر افیسر دی د هغه چې د زیات نه زیات چې د هغه کوم عمر دی دا به 32 اییر وي، یعنې د 32 اییر پورې هغه د اپلای کولی شي. فیلډ اسسټنټ چې کوم دی هغه د 32 اییر پورې هم دا اپلای کولی شي او کوم چې ډریور دی د هغه لپاره LTV او دغه رنګې 40 اییر
40 year چې د عمر ویني هغه دی پوسټ لپاره اپلای کولای شي. نو ګران اوریدونکو تاسو بالکل بیا زه به دا وایم چې بالکل تادی وکړئ، خپل ټایم خرابوي مو هم دی پوسټونو د اپلای وکړئ. کله هم چې تاسو سم مسله وي نو ماته په کمنټس کې وایي دغه نمبر زما دی په دغه باندې ما سره رابطه وکړئ. او دویمه دا چې کوم تاسو دغه لیفافه ته یاد کړئ دغه کې بس تاسو دغه فارم به وي، هغه سره تاسو شناختی کارت به وي، دوه به تصویران وي او تاسو ټوټل کوم ډاکومېنټس دي، هغه د ایکسپیرینس دي، هغه د عام سرټیفیکیټ دی، هغه ډیپلوماګان دي، هغه ډیګران دغه ټول به تاسو یو سیټ برابر کړئ د 17 نه به تاسو ساين کوي او تاسو به بیا کم خولګي تاسو به ولګي د ځکه لیکلي ډایریکټر جنرال ټیک شو لیکلي د اګریکلچر ایکسټنشن خیبر پختونخوا پېښور ها ASA کیمپس اپوزیټ دا اپوزیټ لیکل شوی دی اپوزیټ اسلامیه کالج یونیورسيټي روډ پېښور دې ته به تاسو ولګي او دغه رنګي ان شاء الله چې کله تاسو په لیټر رااله ما ته به خامخا وایي زه په هغه باندې ډېر زیات خوشاله یم. د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتي، خبرو لور کې اجازه د لوی الله پامان.